یوشتم نمبر ادب دا دی چې دا چا وسی الله دې موږ او تاسو ټول لراکي. دا ټولې مسلې او دا د دین قیمتي مسائل به قیمت عمل غلره دا موږ او تاسو ته چا وروړي دي؟ دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله دې زموږ او تاسو د خپل نبی سره مینه سیوا دا خدای برکات او دا غي اخلاص ته چې دا چا وسوي او پیسې وسره چې د خپل خوږ پیغمبر د پارم قرباني وکړي. الله دې موږ او تاسو ټول لره. دویشتم نمبر ادب دا دی کم ساروی چې څوک حلاله او قرباني کوي نو په وخت د حلاله کې باغې سره نرمي کوي. وਹੀ را وਹੀ به نه دا چې پړی باندې به نه تړي چې هغه سره د هغه خپې او بدن خوږي گزاره به سره کوي. درویشتم نمبر ادب دا دی په پته چاړه باندې با ساروی نه حلاله چاړه به ته تیر کوي چې تکلیف ورته نه. سلیریشتم نمبر ادب دا دی چاړه به داسې ځای کې نه تیر کوي چې د قربانۍ ساروی ورته ګوري. حیواناتو کې شعور وي هغوی پیږي چې دا اوس منګ حلاله. پرون زموږ مدرسه کې چا دوه چیلې راوستي نو یو چیلې ولاړ و بلې ورسره خواته حلال نو چې کوم ورسره خواته ولاړ و هغه داسې رپېده دا به وي راپروزي مې غلط کار هم دا چیلې جدا ودرول پکار و دا بل جدا داسې نه پکار. چاړه چې تیره کوي نو داسې ځای کې به تیره کوي چې کوم ځای کې د قربانۍ څاروی نه وي ولاړ. پنځویشتم نمبر ادب دا دی د څاروي مخ به قبلې طرف ته کې چې حلاله کوي. شپږیشتم نمبر ادب دا دی څوک حلاله کوي نو داسې به وایي بسم الله الله اکبر بسم الله والله اکبر به نه وایي. زمونږ فقها وایي والله اکبر ویل مکروه دي داسې به وایي بسم الله الله اکبر او به پکې نه. اوویشتم نمبر ادب دا دی څاروی دې حلال کو نو دا دعا به وایي اللهم هذا منك ولك خدای دا ستاده طرف نه او ستاده پاره ده. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عربی نه درځي پښتو کې وایا یا زما رب زما ژوند او زما نفلی عبادت بدنی عبادت او زما مالی عبادت دا ټول تعالی رضی چې رب د عالم دا به وي. اتیشتم نمبر ادب دا ده ساروی بری مضبوط نیولې هغه وخت پورې به د دنه سرمن نه جدا کې تر څو پورې چې مکمل ساتي تلی نه. یو کم دیرشم نمبر ادب دا ده د اختر په ورځ باندې با پیله د قربانۍ غوښه خوري دا غینه پیله به هیڅ نه خوري. د وړو کې اختر په ورځ دا دی چې د اختر د مونځ نه به پیله کجوري خوري او د لوی اختر په ورځ باندې افضل ادا ده چې صرف د قربانۍ غوښه باندې روزه ماته کې موږ تاسو ته روزه وایو شریعت ورته امساک وایي. افضل ادا ده چې د اختر په ورځ باندې ته خوراک او اسکاک نه کوي. کله د اختر منځو کو قرباني دی وکړه هغې په غوښه باندې دا روزه ماته. دیرشم نمبر ادب دا دی بیا افضل ادا ده چې د هغې اینه او جګر وخوري هغې باندې روزه ماته. یو دیرشم نمبر ادب دا دی د چا چې دا اراده یې زه به قرباني کوم نو چې کله د اختر د میاشتې پیله ورځ شي دی به نوکان نالي او ویښته به د بدن نالي سر سنت به نه برابري پوره لس ورځې چې قرباني وکړي نو بیا به کموي. او یو خبره ده که یو سړی ورته سم نه شو مخکې نه لوی لوی دي او د اختر دا ورځې پیرالې دا لس دی وایي که زه دا لس ورځې نوکان نالم او ویښته نالم او ډېر اوږدېږي نو بیا خیر دی کوای. او که د چا وس یو سم شه او ټیم ورته میلاو شه افضل دا ده چې سبا ته د میاشتې پیله ورځ ده د هغې نه پیله سر سنت ځان له برابر نو لس ورځو کې بیا دومره اوږدېږي نه. د هغې وجه دا ده چې په دې میاشت کې په دې ورځو کې الله دې موږ او تاسو بار بار بوزي. حرمینو شریفینو ته حاجیان تللي دي او په حالت د احرام کې نوکان اغوستل او ویښته اغوستل نشته نو ځان هغې سره مشابه کې هغوی سره اظهار د مینې او د محبت. دو دیرشم نمبر ادب دا دی هغه څاروي باندې قرباني مه کوه چې د هغې وړۍ کټ شوي وي. وړۍ ته خلکو اکثر پکینچیانو کټ کوي ګډ همداسې پاتې کړي نو افضل دا ده چې په داسې مه کوه چې وړۍ پکې ورباندې وي نو هغه ګډ باندې قرباني وکړي.
دېرشم نمبر ادب دا دی هغه څاروي باندې قرباني مه کوه چې د هغې په سترګو کې کوږوالی دی. افضله دا ده چې روغې سترګې. 34 نمبر مسله دا ده افضله دا ده چې په هغه څاروي قرباني مه کوه چې د هغې غاښونه پرېوتي د زوړوالي په وجه. دومره زوړ څاروی دی چې غاښونه یې پرېوتي دي، نو افضله دا ده چې په داسې قرباني څاروي مه کوه، په داسې څاروي قرباني مه کوه. 35 نمبر ادب دا دی افضل دا چې کم څاروی د قربانۍ لپاره واغست هغه بهر وتړه چې خلک ځي راځي او ګوري چې څوک قرباني نه کوي چې د هغه مو سره مینه پیدا شي. اصل کې قرباني واجب عمل دی. په فرض او په واجبو کې مسله دا ده چې دا به ښکاره کوي چې کم خلک نه کوي چې هغوی مو کوي. او نفلو کې مستحبه خبره دا ده چې نفل به پټې هغې کې بیا ریایي. د دې وجې نه موږ او تاسو چې فرض مونځ کوو نو جمع کوو، او چې نفل کوي نو هغې کې جمع نشته، ځکه جمع کې خو در باندې خلک خبرېږي. نو په فرض او په واجبو کې افضله دا ده چې هغه خلکو ته ښکاره کوي چې کم خلک دې سره مینه نه ساتي چې مینه ورسره وساتي. نو چې څوک څاروی د قربانۍ دپاره والي افضله دا ده چې هغه به بهر وتړي چې خلک ورته ګوري او خوشحاله کېږي که دې قرباني نه کوي چې وي کړي. 36 نمبر ادب دا دی افضله دا ده چې د قربانۍ څاروي په غاړه کې پټۍ واچوه، ستیری واچوه، ښایسته ښکاري. اکثر خلک پې نکري دي ومکې ستیری ورته وه ښه خبره چې ښه ښایسته ښکاره شي. نو دا چې څاروي د قربانۍ څاروی څوک پاک ساتي او ښایسته یې ساتي نو دا یې معنا ده چې د دوی قربانۍ سره مینه ده، د زړه محبت یې دی ورسره. قربانۍ کې مقصود د زړه د محبت اظهار دی. دا محبت چې دی دا پټ څیز دی او پټ څیز هله قبلیږي چې ښکاره کړي. تاسو زمیندار یئ، تاسو ته اکثر تخمونو والا ووایي دا تخم یو څه زبردست جوار به وکړي. تخم چې موږ او تاسو یو څه پټي ته نو هغه په دې خاورو کې پټ شي، نو څنګه به پته لګي چې دا صحیح تخم دی او دا بیکار. که راښکاره چې او تېغ یې وکړه موږ وایو صحیح تخم دی، حالانکې هغه پټي. او که راښکاره نه چې خپل ځان یې بهر ته رونه ویسته موږ وایو دا صحیح تخم دی. دغه رنګ وروڼو د چا په زړه کې چې د اسلام او د دین محبت دا پټ څیز دی دا به راښکاره کوې. نو که د هغه پټ محبت هغه د هغې آثار او نښې ستا په دې بدن رالي نو رښتیا وی، او که نه ستا په بدن رانلې نو بیا ګپ لګی. اوس لوږه چې ده نو دا پټه ده. یو سړی وکتې نو تا ته خو پته نه لګي، نو هغه ته به روټۍ کله میلاوېږي چې راښکاره کړي چې وروره وږی یم، تنده پټه ده. یو سړی وي زه تږی یم نو رښتیا به کله وایي چې دی په خوله ووایي چې اوبه راکړه. دغه رنګې دا محبت پټ دی، دا به کله دې باندې ثواب او عذاب مرتب کېږي. دا چې کله ته ښکاره کړې نو که د اسلام او د دین او د الله سره د محبت او ښکاره دی ثواب به درته میلاوېږي، که د دنیا د بیکار او پلیتو خلکو سره د محبت او ښکاره دی کو عذاب به درته میلاوېږي. نو پټ څیز به ښکاره کوې نو افضله دا ده چې کم څاروی د قربانۍ له واغسته نکرې دې پې ومږه، هار وله واچوه، پټۍ وله واچوه، ښایسته یې کړه چې زما د دې سره مینه ده. او دا څاروی د قربانۍ دی او دا د خرڅ دی. موږ او تاسو د خرڅ څاروي له به نه اچې، ځکه سړی هغه څاروی خرڅوي چې کم ورته ګران نه وي. کم څیز سره چې مینه نه وي هغه خرڅوي، چې کم څیز سره مینه خو نه خرڅوي. نو د خرڅ والا ته مه اچوه، خو چې کم دې اخیستی دی او قرباني کوې نو هغې له واچوه. 30 نمبر ادب دا دی چې څاروی لالی قرباني کوې نو په ګس طرف دی راغورځئ، ګس طرف باندې قبلې طرف. 38 نمبر ادب دا دی که زنانه قرباني کوي نو افضله دا ده چې ځان له وکیل ونیسي، ځکه د زنانو زړه کمزور دی. داسې نه چې د دوی حلاله نه کېږي. زموږ او ستاسو پښتنو کې خو دا مسله خوره ده که زنانه چرګ حلاله کړه نو بس ارامه شوه. نو اکثر زنانه چې چرګ حلالوي نو بارې ماشوم له ورکې په خلکو کې ګرځوي. دا مقصد نه دی. د زنانو قرباني کېږي، د زنانو حلاله ټیک ده، د الله نوم به پې ووایي. خو زنانه اکثر کمزوري بدنن، کمزوري قلبن، زړه هم کمزوري، بدن هم کمزوري، نو څاروی چېرته ټینګولی شي؟ نو هسې نه دا څاروی ترې سوري نه شي. نو افضله دا ده چې وکیل به ځان ته ونیسي چې ته زما د طرف نه حلال. یو کم 40 نمبر ادب دا دی افضله دا ده چې داسې څاروی حلاله کړي چې هغه د تمامو شکوک او شبهاتو نه خالي. ګډ کې دا دی چې کم از کم د شپږو میاشتې، خو چې د یو کال د ګډ سره یې ودرې چې برابر. چیلي او چیلۍ کې دا ده چې د یو کال به پوره یې خامخا، که یو ورځ کمی نه کېږي.
ډېر خلک وایي پروسه کال دی اختر کې پیدا شوی چې دی اختر کې پیدا شي کال لپې نه کېږي دا 10 ورځې کمي 10 ورځې کال لا مخکې کېږي پوره کال برابر نه شو دغه رنګې غوا میخه وغیره چې د 2 کالو نو د 2 کالو پته څنګه لګي چې 2 غاښونه شوي نو اکثر دا څاروو والا دروغ وایي د پیسو د خاطره موږ او تاسو کمزور یو پیسې راته ډېرې ګرانې دي دا 2 کالو نه برابر دا ټیک خبره ده چې غاښ پکې شرط نه دی عمر پکې شرط خو زمونږ او ستاسو معاشره کې خلک رښتیا کم وایي او دروغ ډېر وایي هغه وایي قربانو کې ډېرې پیسې کې بیا وروسته نه کوي د الله نه یره کمه ده نو ښه خبره دا ده چې غاښونه یې نه و کړي نو شکي شو که نه شو اگر که تا ته مالک وایي د 2 کالو دی داسې څاروی والا چې د تمامو شکوک او شبهاتو نه پاک غاښونه یې کړي په داسې والا او که نه ستا په یو سړي اعتماد دی او بالکل رښتیا وایي نو بیا مسله نه ده غاښونه پکې شرط نه دی دا درته مسله وروسته بیا کوم خو ښه خبره دا ده چې د تمامو شکوک او شبهاتو نه پاک څاروی والا تمامو عیبونو نه پاک دا یو کم سلویخ آدابو تیم پوره شو کنی ما دا نورم بی دا یو کم سلویخ آدابو دا دی بخیال ساتای مخی دا قربانی کولو نخوا قربانی یو مهمترین عمل لے کموز کی ولار یو نیت کی دی فرق رالو موز دکی زکاة دکی حج دکی گی فرق ساقید روجہ دکی ثواب درتا نمیلاوی قربانی کی دی کنیت کی فرق راغو ثواب خود بخود نمیلاوی گی قربانی دی منشو الٹا گناہگار پاتې شي کم ملګری چې د سره شریکانو د هغوی قرباني ونه شو هغه سزا به هم تا ته ملایي نو دې سره ډېر احتیاط کوئ ښه پاکه قرباني کوئ او دا نیت به کوئ چې خدایا دا زما د بدل په مقابله کې قرباني ده خدایا ما به خپل ځان پکار دا دی چې ځان ټول قربان کړم خدا ستا یو مهرباني ده ته ما ته قرباني وکړو ځان ستا د بدن څومره ګراني نو احتیاط پکې کوئ ښه په آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین